السلام علیکم زه ارشاد انصاف نیمه تاسو په خدمت څخه حاضر شلو نن یوه دا جنی هیل یو قوم ده په اتفاق سره راغلي دي موږ د معلومات کوي چې آیا دا څه وجه ده چې دی د ایجنسي نه راغلو او سیټي ته راغلو موږ د تاسو سره راغلي دي مشران څخه خبره کوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا جی تاسو د څه مسله ده چې د ایجنسي نه راغلو سیټي شه د تیمه سره مین مسله تاسو حکومت ته ویل غوړي جی مین مسله ده چې تقریبا د درې ګولې نه لګي تاسو ته پاته وي او انتظامیه ته پاته دو خو لکه چا هم داسې غا نه پېږه کنه دا د تحصیل باریک شي چې مخکې تحصیل او د بکاخیل تحصیل وکنه میر ورته وی چې دغه طرف ته میر ته تکلیف دی او میر ته چې کیم دی په باندې په زړه تحصیل کې د پوتې شي کچیر ته قانوني په یخ کې میر نشي پوتې کېدلی بیا دا میشته د نیراړې تحصیل غاشي میشته لیار تحصیل دی کنه ویز مسله دا څه فکر غلی دو چې د میر دوه کونسل دي یو جنی خیل کونسل دا یو اندی خیل کونسل دی جنی خیل کونسل په نیراړ کې پته شوی دی او اندی خیل کونسل بکه خیل کې پته شوی دی هغه مسله دا دو چې میر دوه ورنه دی په لور قبیله په دوه ځای شولې هغه دوه ځای کول میر چیرې هنشي برداشت کولای په خپل زړه تحصیل کې تحصیل غوړي کنه امید دوا کول شي چې دا سیرې نورې ولګولې دي کنه او د میش سیرې نورې څوک نه ودی کنه دا که د میش څومره افسرون دي د ډي سي صاحب نه وکړه د وزیر اعلی راسه د گورنر راسه دا ټول ته میش د اپیل دی او دا کسول ورته کی او سناتي ورته کی او دا جاړو کی او دا پریود کی چې زه وره د والي شګې سره پروت یم زه وره د بټانې سره پروت یم زه وره د کرکړم سره پروت یم زه وره د خلخل سره پروت یم د موخه د ایجادمنه میش سیرې نورې کې چې میش ته تکلیف دی میش ته مصیبت دی د میش ښځې ته تکلیف دی د میش وړکي ته تکلیف دی د میش بال باش ته تکلیف دی او د میش سیرې نورې ویسه پورې په دوه کوله کې چا ونه اورېدل چې د کیم د جنی خیل د مامان خیل کوم مرغلی دی دا میره د تحصیل په مسله باندې باندې ترغلي او تحصیل یوه داسې مسله ده چې هغه د میر د کوم شناخت دی او که چیرې داسې کاس وي په دغه جرګه کې یا په دغه بانې کې یا په دا افسرون کې یا په کمیشنر یا په ډي سي کې چې دی د خپل کوم شناخت ورکوي هغه کاس ته ویس لوس چکي عزتمند دی نن کسون چې د کې مرغلي دي دا یو غیر سیاسي خلک رغلی دی دا که د مو مشر دی دا که د مو کشر دی دا که د مو ملا دی دا که د مو ټیچر دی عزتمند دی نن زه د موبایل په شیشه باندې د میډیا په شیشه باندې د سوشل میډیا په ون باندې انټرنیشنل میډیا په باندې زه نن دغه باندې ډیویژن افسرون ته یایو زه ډي سي صاحب ته یایو زه ډیپټي ته یایو زه کمیشنر ته یایو زه ایس پي ته یایو چې د میر د قوم سره د 71 سال نه زیاتای لګیا دی جنی خیل قوم سره داسې یوه غربا د میر د کوم نه پوته نه شوه چې میر په کوم باندې استعمال نه شوه زیاتی یې میر سره شوی دی ظلم د میر سره شوی دی نه خیر کر دغه خلک میر تر چک شو د میر شناخت ورکوي زه ویس چې کومه د سوشل میډیا په غا باندې زه دغه ډي سي ته یایم چې ته په نیمه ګنټه کې زونر ورسوه دغه هغه خلک نه دی دغه ډر نه ولا خلک نه دی رغلی دا د جاني خیل زلمي هغه خلک رغلی دی چې په دغه باندې کې عزتمند ویس میر وروشایي کچره ډي سي صاحب میر د توته دی راغلی دروازه مې دی وټکوله کمیشنر صاحب توته دی راغلی دروازه مې دی وټکوله د ایم پي اے دروازه مې وټکوله د مو کوم نه محرومه پوته شوی دی نن زه نیمه ګنټه شانس ورکوه دغه ډي سي ته دغه کمیشنر ته چې ته به د کومه کرسي باندې نوسې دا د تو د پلور کرسي نه دو دا د دغه خلک کرسي دو د دغه یتیمونو غریبونو کرسي دو نن انشاءالله چې دا کیم خلک رغلی دی ویس د نیمه ګنټه ټیم ورکوه کمیشنر صاحب روزه ډي سي صاحب روزه ایس پي صاحب روزه د مو د کوم مطالبه وروه د مو د کوم د حق خبره وروه ته د مو نه د قانون د دایرې نه وتلی یې که چیرې زه د قانون د دایرې نه درته ووتل دا زه په ذات قسم درته کوم چې غونډ بانه یې ودبان کو وویس چې د کیم کوم رغلی ویس که په نیمه ګنټه کې تو د میر مطالبې ونرودلې او ته میشته رونغلې میر د بکې خیل کوم روډ چې کیم دی میرامشاه روډ یغ وخت راسه وبان وي چې تو میشته پښې رانه ویر نیولې د احتجاج طریقه هم دغه ده احتجاج دا نه دی چې ته توړ پوړ وکړې احتجاج دا نه دی چې ته په چا پسې زیاړې وکړې احتجاج دا نه دی چې ته چا ته تکلیف ورکړې احتجاج مطلب دا دی چې ته دلته څومره واکداران وي د حکومت آپ ځان خبر کړي چې ما دا مسله ده
نو دا مسله زه تا ته در رسوم چې ته ماته حل کړې نو تاسو چې کوم نن احتجاج وکړ دا بهترین دی په دې باندې تاسو مې اپریشیټ کوم چې خلک څه غواړي ادا ورته میلاو شي یوه بله خبره دا ده چې دا تاثیر چې خلک تقسیموي او نوي جوړوي دا د خلکو د سهولت لپاره سیاره په دې کې راشدی په دې کې زمانه لري دی زما مسلې په کې نه حل کیږي نو ماته به یو خبره نږدې شي نو زما مسلې به زر حل شي دا د څه لپاره خلک کوي نو مسلې چې ورسره زیاتېږي بیا خو نه دی کول پکار نو چې ستاسو مسله پې زیاتېږي او پې کمیږي نه نو بیا خو زما په خپل سوچ کې دا دی که نه چې هغه پکار دی نو انشاءالله دا نن چې کومه جرګه وشوه په دې کې چې کومې هم خبرې وشوې درې یونین کونسل دي دا یونین کونسلو ته تکلیف دی دا نه غواړي چې دې کې د شامل شي دا به زه نن په ریټن کې ډي سي صاحب ته مستوم او کمشنر صاحب ته به مستوم دې قوم ته ډي سي راغلی او خپله ورته نوسته اس پي ډي اس پي دا غونډ راغلي دي ورته نوستې دې مرکه سره وکړله دې قوم سره دې ته وویل چې میږه تاسو ته لږ ټایم درکوي چې موږ په دا باندې مرکه وکړو مشوره سره وکړو تاسو مشوره به راشي په دا باندې کیسه سره وکړو او انشاءالله دا کیسه موږ داسې فیصله کوو چې تاسو کوم تکلیف نه پېښی زه ارشاد انصاف نیوز تاسو خدمت سره راغلی مو سره کیمرامین دا نوید السلام علیکم